السلام علیکم ملګرو د عمران ریاض حواله سره یو غټ خبر او د خیر خبر مخې راغله د پی ټی آی چې څومره هم کارکونان دي ای د لپاره د خوشحالي خبر دی. تاسو له معلومه وي چې عمران ریاض تقریبا 2 میاشتو داسې بې درکه شو لاپته شو نامعلوم خلکو اوچت کړو او نامعلوم مقام له منتقل کړو چې دغه حواله سره ډېر زیاتو خلکو پیشنګوئی هم کړو. عمران خان هم دا خبره کړې و چې کې دې شي هغه سره زور زبردستی شي وي هغه کې دې شي مطلب څه فزیکلی ټارچر شي فزیکلی نقصان ول رسیدلی په دې وجه باندې د ریها کوي هم نو دغه حواله سره نن یو غټ اپډیټ راغلی چې دغه د کور والا هم دا خبر ویریفای کړي چې بالکل دا حقیقت دی. نو ډیر ټایم نه خرابو راځو د غټ خبر طرف له تاسو د معلومه وي د عمران ریاض چې کوم وکیل دی میا علي اشفاق هغه د عمران ریاض د لپاره ډیر زیات منډه تړي والدي او نن چې کوم خبر راغلی ډاکټر شهباز ګل چې کوم دی هغه ټویټ کړی چې عمران ریاض صحتمند او خیریت سره دی هغه یو ډیر بهتر ځای کې ساتل شوی دی مطلب اخوا دی خوازي کې هم نه ساتل یو ډیر خزه کې ساتل شوی دی او یریږي په دې وجه هغه نه را پریدي چې کې دې شي عمران ریاض پریدو دی عمران خان د لپاره اواز اوچت کی د عمران خان د لپاره اواز اوچتولو په وجه باندې عمران ریاض گرفتار کړل شوی دی نامعلوم چې هر چوچت کړی دی مطلب اغوا ولا ویل شي یا گرفتار ولا ویل شي نامعلوم مقام کې پروت ته چون کې دغه وکیل لپاره رمیا علي اشفاق لپاره چې عمران ریاض دا ټایم په کم ذکر د عمران ریاض حواله سره خلکو دا هم ویلو چې چاوي بلوچستان کې لري چاوي افغانستان کې د ډیرو خلکو وی چې هغه وهله د ډیرو چا پکې لاوي د خپل چینل چلولو د پر ډیرو خلکو داس ویډیوګان هم جوړ کړو چې کې دې شي هغه مړ کړي هم وي نن چې کوم شهباز ګل ټویټ کړی دی هغه په دې وجه کړی چې عمران ریاض په دې وجه نه راپریږدي چې د عمران خان اواز وجتای او هغه سره اوس هم معاملات روان دي چې هغه د اووي چې د عمران خان اواز نو چته موزه عمران خان سره نیم نور د عمران خان سپورټ نور نو کوم نه بر اخلاص کړي شي خو هم دغه معاملات روان دي په دې وجه باندې عمران ریاض چې کوم دی لا تر اوسه د هغې په حوالات کې دی. د عمران ریاض حوالې سره یو بل صحافي چې د هم نیوز صحافي دی هغه هم دا ویلي چې عمران ریاض خان چې کوم دی دا وخت مکمل طور باندې صحتمند دی او هر ټایم رها کېدی شي چونکې هغه سره سم معاملات روان دي هغه معاملات چې هر ټایم حل شو نو هغه اني ټایم مطلب رها کېدی شي د هغه رهایي به څنګه وي اصل معلومه چې داسې څوک کس غیب شي نو هغه بیا داسې د شپې یا یو ځای کې پرېږدي چې بس خپل سامان هر څه ورکړي چې دا والا او پورته ځان رسوه مطلب د خلکو په مخ کې هغه نه رها کېږي نه د خلکو په مخ کې څوک راولي بس هغه چېرته شاړ ځای کې پرېږدي یا کور سره جوغ د شپې پرېږدي چې مطلب څوک ونه ویني چې دا رقم ګاډي نه راکوشو چا پرېښو نو داسې عمران ریاض چې کوم دی به هم رها شي چې لا پته هم نه لګېدلي او مطلب یا به کور سره پرېښي یا به چېرته بل ځای کې پرېښي پیسې به ورکړي چې کور ته ځان رسوه. نو عمران ریاض چې کوم دی د حوالې سره نن دا یو غټ خبر راغلی دی چونکې چې د پی ټی آی چې څومره هم کارکونان دي رهنما دي مطلب شهباز ګل چې کوم دی د پی ټی آی اواز د امریکا نه اوچتای یونایټډ سټیټ کې دا ټایم ناسته او د پی ټی آی اواز الته نه اوچتای عمران ریاض چې کوم هغه د پاکستان نه مطلب د لاهور نه هغه د پی ټی آی اواز اوچتولو د عمران خان اواز به اوچتولو او چې په کوم ورځ گرفتار کېدو په دغه ورځ د وطن پرې خو بل ملک لتلو چې په ایرپورټ کې هغه گرفتار شو ایرپورټ نه هغه اوچت کړل شو تر اوسه پورې تقریبا 60 ورځې او شوې 2 میاشتې تقریبا نو شو چې د عمران ریاض پته نه لګیدا چونکې میا علي اشفاق چې کوم دی دا کور ولته تسلی ورکړي و چې تاسو کس چې کوم دی عمران ریاض چې کوم دی هغه صحتمند دی په دې ځای کې پروت چونکې د ځین نوم خو هم نشته خو میا علي اشفاق چې کوم دی هغه دا پیشنګوئی مخکې هم کړي او نن دا خبر کمپلیټ ویریفاید هم شو ځکه چې شهباز ګل د دې حواله سره ټویټ کړی دی. نو دا شاړ غونډه اپډیټ تاسو سره شریک کړم عمران ریاض حواله سره ان شاء الله ورځ دوه کې شو هفته کې شو یا لس ورځو کې عمران ریاض به رها کړل شي او رهایی نه پس په ګورو چې عمران ریاض مطلب څنګه بیهیویر دی پی ټی آی سپورټر دی د عمران خان اواز جتای کنه دا بیا وروسته پته لګي د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.